السلام علیکم ګرانو کتونکو، پروګرام د نړۍ غږ سره زه یم انتخاب علم خان. ما سره ایز یوجول د همیشه په شان زما ملګری ناست دی سیف الله. سیف الله څنګه یې؟ شکر دی. سیف الله، نن سبا که مو خیال کړي وي دنیا د ای آی طرف سره روانه ده. موږ ورته آرټیفیشل انټیلیجنس هم وایو که نه، مصنوعي ذهانت ورته ویل کېږي. مصنوعي ذهانت ای آی د وجې نه چې دی ډېر څیزونو کې بهتریم راغلی دی. بعض نیمې ځایونو کې هم د ای آی د وجې نه چې دی نو ریزلټس مختلفو ډیټا داسې ښودل کېږي چې هغه ریالسټیک نه وي. ما وی چې همدې سره چې دی نو د دې پروګرام آغاز وکړو چې ای آی چې دی نوې په امریکا کې یو بحث راوچت کړی دی. بحث ډېر زیات چې دی انټرسټینګ دی، خو د هغې نه مخکې کتونکو زه وایم چې لږ غونتې د ای آی باره کې لږ غونتې تاسو سره معلومات شریک کړو چې ای آی بنیادي طور وایي څه ته. ای آی کتونکو مصنوعي ذهانت چې ورته وایي دا یو مشین لا یا یو سرچ انجن لا، لکه سرچ انجن مونږ به ووایو چې ګوګل دی، یاهو دی، بینګ دی، داسې نور هم بلا شي دي. یو مشین لا دا صلاحیت ورکول چې هغه خودکار طریقې سره پخپله فیصله وکړي، د فیصلې دا صلاحیت ورکړي. د فیصلې دا صلاحیت چې دی دا د یو خاص ریزننګ نه پس جواب ورکولو نه پس وکړي. نو دا د ای آی چې کوم سیسټم دی، تاسو په خپل وټساپ کې هم کتلی شئ. په وټساپ کې هم تاسو ته د ای آی اپشن ښکاري، کوم چې فیسبوک یعنی میټا راویستی دی. دغه شان د ګوګل خپل ای آی دی، دغه شان مختلف چیټ جی پی ټي دی، سیف نور مختلف ای آی دی چې دا لګیا دي د وخت دنیا کې او معلومات شریکوي. دا د امریکې چې ما زموږ کتونکو سره کومه خبره شریکوله دا وه چې یو سوال کړی دی یو یوزر دغه کې د امریکا کې د ای آی نه چې اوباما کوم چې د امریکې صدر و د 2008 نه 2016 پورې، وایي اوباما مسلمان دی او بل مذهب سره تعلق ساتي. نو ورته ویلي دی چې دا خو مسلمان دی. اوس دا دومره غټ مسکنسپشن دی، دومره غټه غلط فهمي ده په دغه کې امریکا کې چې د الیکشن د کمپین دوران هم چې دی نو اوباما دې خبرې وضاحت کړې دی چې زه مسلمان نه یم، زه عیسائی یم. دې باندې هم خبرې اترې کولې چې یاره د ده خوا پوره نوم چې دی باراک حسین اوباما دی که نه، او د ده وینیا چې ده نه مسلمان و. نو خلک هغه یو تعلق سره جوړوي. بل د ده تاسو فوټیجز وګورئ نو دی لکه دا د ما لپاره هم ډېر ته دی کراچۍ ته هم راغلی دی چې لکه خپل چې کله دی الکټ شوی نه و که نه ډېر په ځوانۍ کې. نو دی ځکه خلک چې دی وي که دا مسلمان دی او چې کله دی حکومت ته راغلی نو دا سپیکولیشنز و چې دی به د مسلمان ملکونو سره به دی کېدای شي تعلقات ښه کړي. وخت کې د عراق دا کیسه روانه دی چې کېدای شي چې هغه به پکې څه ښه شي. خو په کتون کې دا رال چې ده ونه کو ټرمپ چې دی نو هغه لکه سیف تاسو ډېره یو انټرسټینګ خبره وکړه. دې ځای نه پس به مونږ دغه طرف ته لاړ شو. تاسو چې څنګه وایي چې د هغه نه دا تمه ظاهرې ده چې یو خو چونکې تعلق یې ډیموکریټک پارټۍ سره دی، نو په تېر 100 کاله کې 80 کاله کې چې دی ډیموکریټک پارټي دا بهر ملکونو کې او د هیومن رایټس او د دې څیزونو خبرې کوي. اوباما اسم یو پروګریسیو غونتې کس و که نه، نو خلکو ته دا تمه ساتله. خو دې کې انټرسټینګ خبره دا ده چې د بهر دنیا باندې امریکې د اوباما په ټینور کې چې څومره بمونه غورځولي دي دا د ټرمپ د هغه ټینور نه 19 پیرې سیوا دي. څه تقریبا د 10,000 نه سیوا ډرونز غورځېدلي دي، مختلف بمونه غورځېدلي. اوباما په دور کې چې دی دنیا کې نوې نوې شخړې کولو شوي دي، مسلې کولو شوي دي. نو ستاسو خبره چې هغه مسکنسپشن چې د دې نه زړوي هغې به صرف هغه حسین ورډ چې کوم پای کې و نو هغې دا رانیولو چې دا چې ته مسلمان دی او دا لکه ډېر داسې دغه دي لکه څنګه د یو کې میر چې کله هلته کې منتخب شو صادق حسین نو هغه هم خلکو دا یو سوچ چې یاره دا به اوس هلته کې مسلمانانو ته به ژوند ډېر اسان شي او دا به وشي. خو لکه کېږي داسې نه. هلته هغې خپل کلچر د خپل کلتور چې کوم دی د یې خیال ساتي، د هغه د چې کوم لاز دي هغه فالو کوي. نو باراک اوباما مونږ هم دکه به وي چې ای آی چې دی نو کېدای شي هغه هم لکه پرسپشن یې دغه اوچت کړي چې دی حسین پکې دی نو مسلمان وي. بالکل. ای آی چې دی که نه کتونکو، ای آی سره یو د ډیټا یو پول پروت دی. هغه د ډیټا چې کوم غټ پول پروت دی په هغه ډیټا په هغه پول نه ته چې ته کوم تپوس وکړې یا زه ته کوم تپوس وکړم نو هغه د هغه پول نه موږ ته معلومات چې دی خپله پی باندې یو ډیسیشن واخلي. د هغه ډیسیشن نه پس موږ ته معلومات ډېر په اسانه طریقه راکړي. لکه د ای آی غټه فایده دا ده
چې د مصنوعي ذهانت د وجې نه کم سیز به چې تاسو ګوګل ته لاړئ تاسو به سرچ وکړو د سرچ نه پس به تاسو بیا هغه سیز پسې ګرځېدی یو ټیپ کولو که بل ټیپ کولو که د مختلف ټیپس کولاول نه پس به تاسو ته ډیټا یو ځای میلاوېده یا د ریسرچ دپاره یا د تیسس دپاره یا د نور څه خبرونو دپاره په اے آئی په ذریعه تاسو ډېر جامع تاسو ته جواب ملاویدی شي تاسو ته یو دوه درې څلور تپوس وکړئ چې زما دا ضرورت دی او ما ته دا سیز پکار دی یا به د مختلف سورسز نه خبر راجمع کړي به ورکړي خو مسله دی کې دا ده چې اوس کم چې دغه ګوګل سی او دی انډین دا سونک پسای ها نو د ګوګل سی او مې یادو نو هغه اوس ریسنټلی چې د ګوګل کم دا دغه اے آئی انټروډیوس کو نو هغه سره ډېر فخریه طریقې سره وویل چې دا د دنیا د ټولو نه غټ چې دی نو دغه دی کوم چې اے آئی پلیټ فارم دی او په دې کې به تاسو ته ډیټا ډېر کمپریهنسیو طریقې سره میلاویږي نو دا کله چې داسې دغه راغو مړومبې دا ریزلټ راغو په یې باندې ډېر زیات فلیک راغو په امریکا کې ډېر زیات تنقید وشو نو د څه ټایم دپاره ګوګل خپل اے آئی سرچ ریزلټس باقاعده بند کړ ځکه چې په امریکا کې دا دومره حساس ټاپک دی چې امریکا کې ټرمپ زه به تاسو ته ووایم چې کله د ټرمپ د اړخ نه په اوباما باندې د ټولو نه غټ تنقید به چې کوم کېدو هغه به د عمده کېدو تاسو چې کومه خبره کوله د ټرمپ هر سپورټر وایي چې اوباما چې دی دا مسلمان دی دا دې وجې نه چې دی هغوی به اوباما پی باندې هیټ کولو د هغې نه پس که مونږ دغه اوباما ته ډېر چیلنجز وو لکه هغه ته شو خو دا لکه یو مسلم لیبل لګېدل لکه انټرنیشنلی بینګ یو مسلمان کېدل هم یو جرم جوړ دی که نه لکه بیا ورسره هغه بلیک و هغه افریکن امریکن و بلیک و بالکل لکه دغه ته دواړو غاړه نه یو پرابلم و چې یو خو په دغه الزام بل خو پسې افریکن امریکن او مونږ کتلی چې په امریکا کې افریکن امریکن سره لکه مسلې شته لکه څنګه بی ایل ایم هلته کې یو مومنټ دی او کافي لکه دغې پرابلمس چې کوم دی نو امریکې فیس کړي دي او جوړ کړلي شوي دي نو اوباما ته دغه دواړه یو دغه باقي اوس چې کوم دغه والا خبره د اے آئی والا نو زه به دې کې درنه یو خبره کوم چې لکه د کلچر لکه چې کلتور ورته مونږ وایو لکه په پښتو آسان الفاظو کې دا دی چې د ژوند تېرولو طریقه نو چې کله په د دنیا کې څه نوې ټیکنالوجي راشي اسپیشلی چې هغه ریلیټډ ټو لکه هیومنز دي هغوی سره ډایرکټ امپیکټ دي دا زموږ په کلتور ډېر غټ اثر غورځوي لکه پهلې څه و چې اے آئی چې کله نو لکه مونږ ته به کانټینټ رایټر پکار و مونږ به چلی نو لکه هغه اپلیکیشن به لکه کوئی انپړ سړی دی چې ته یو څو جماعتې ویلي دي نو که به چې د دفتر ته ته څه اپلیکیشن به لیکه نو ګرځېده به یاره مال څوک د اپلیکیشن ولیکې اوس اے آئی چې دی نو چې یو کس دونه پوهېږي که نه چې هغه یو ماته ګوډه په ماته ګوډه کې هم ښه ماته ګوډه انګریزي چې ویلی شي چې اے آئی ته ووایي چې یاره زه فلانکي دفتر ته ځم زما دا نوم دی زما دا کار دی اے آئی والا داسې ښکلی لکه ښه فارمل یو دغه روباسي وے آف لیوینګ چینج شو دې زموږ لایف کې دننه یو غټ چینج لکه دا خو زه هغه شیدونه یم چې کوم ډېر دی یو کامن پرسن دپاره یو کامن پیپل دپاره دای په لایف کې یو امپیکټ دی باقي کو دا بیا تاسو وګورئ انټرنیشنلی یا په پالیټکس کې دننه اوس وګورئ اے آئی اوس چې څنګه ایوالو کېږي د ټیکسټ نه اوس لړه ویډیوز ته فوټیجز ته اوس دا ریسنټ چې کوم د امریکې د الیکشن روان دی په دې کې هم یو الیګیشن ولګېده چې چاینا ډیپ فیک دا اے آئی ایمیجز او فوټیجز چې دا جنریټ کوي چې یو غاړه ته مونږه لکه فایده ورکړي شي الیکشن انټرفیرنس دی ایگزیکټلی نو دا اوس دا هم هغه دی وے آف لیوینګ چینج کېدل دي زمونږ چې اوس الیکشن کېږي هر هغه شی کوم فارمل یو ډاکومنټ دی هغه به اوس سکروټنایز کېږي آیا دا اوریجنل دی او که دا اوریجنل نه دی سیف تاسو د ریس حوالې سره خبره کوله په امریکا کې تاسو د بلیک لایفز میټر خبره وکړه کوم چې دا په امریکا کې دا تحریک چلیدلو هغه تحریک چې دی نو هغه دا کوم چې جورج فلوید نومې کس و هغه یو چې دی نو پولیس والا په یو ځای کې چې دی نو ونیو او چې وینیو نو په دې سر باندې دې ځای باندې ورله چې دي کونډۍ کېښوده او د هغه د پریشر د وجې نه چې دی د هغې د کونډۍ د پریشر د وجې نه د هغه وجه نه وشوه اوس چې کله هغه ووجلې شو نو د نه پس بیا تحریکونه سټارټ شو بیا دا ټوله خبره وشوه په دې باندې مورګن فریمن چې دی نو ډېر یو لوی دغه دی
د هالیوډ چې دی نو اکټر دی ډېر لوی انټلیکټ دی ډېره پوهه لري مورګن فریمن چې دی نو هغه نه تپوس وشو چې یاره د ریس حوالې سره دا مسلې دي او دا دي وه دي ډان لیمن ته تپوس کړی یو ځای کې نو مورګن فریمن چې دی نو هغه ورله په باندې ډېر زیات انټرسټینګ جواب ورکړو کتونکو د مورګن فریمن د ریس حوالې سره د چې کوم موږ ورته د بلیک سیاه فام چې کوم ریس دی د دې حوالې سره مورګن فریمن څه وایي تاسو دا وګورئ بیا راځو تاسو کتونکو مورګن فریمن خبره تاسو واورئ مورګن فریمن وایي چې تاسو یو ریس ته ولې د طرز په نظر ګورئ لکه د دې داسې مثال دی سیف که نه چې او وایي چې یاره تاسو دومره ډېر ولې ډسکس کوئ ریس بلیک ورسز وایټ بلیک ورسز وایټ بلیک ورسز وایټ د هغه دومره ډېر ډسکس کولو د وجې نه هم چې دی یو آر کاینډ اف اوور ډوینګ د تھنګ هغه اوور ډوینګ چې ورته وایي نو او وایي چې ستاسو کوم نوې بلیک نسل را روان دی هغه تاسو د اول نه دې ذهنیت سره چې دی نو براټ اپ کوئ د هغوی تربیت کوئ چې یاره تاسو خو یو پیسه هوا طبقه حالانکې په دې باندې به مونږ چې دی لږ غونتې مخکې زه خبرې اترې وکړو دنیا کې نن سبا که تاسو د سپورټس کې وګورئ که تاسو په دنیا کې په نور ډفرنټ شعبو کې وګورئ بلیکس چې دي دا ډومینیټ کوي دی آر فزیکلی سټرانګ دی آر انټلیکچولی سټرانګ ایون په پالیټکس کې دي او په پالیټکس کې د لاست president democratic president in US was a black person and he was the first black president in US history نو مطلب هغه د موسم کو کرنټلی مونږ لکه ټیک دا بلیک نه ده خو لکه کمالا هیرس چې ده یس نو هغه هم لکه یو ډفرنٹ ریس والا ده هغه هم لکه براون ریس چې دی دا هم کافي اسټریلیا کې مونږ کتلی چې د خلاف کافي او په یو اس کې ستاسو خبره صحیح ده په یو اس کې چې دی څومره چې بلیک ریس براون سکین کلر چې دی د تخکته کتی شي نو دا واقعي د ډېر غټ اچیومنټ دی د لپاره خو کمینګ بیک ټو د پوینټ چې کومه ستاسو خبره کوله لکه تاسو چې دا خبره وکړه اټ هیټ می که نه چې یاره په دنیا کې بعض اوقات د یو ریس د دباولو د یو جنډر د دباولو دپاره د هغه دومره ډېر ډسکس کیږي چې دو شو چې د هغې د وجې نورو خلکو باندې هم یو تاثر پرودي چې یس دا اوپریسټ خلک دي د مورګن فریمن صاحب آی ویش چې موږ سره د پروګرام کې ټیم وی او موږ دا لږ غونتې نور هم چې دی نو ډیټیل سره دی د انټرویو چلولی وه بعض اوقات د پوهه خلکو نه او خاص کر د بلیک انټلیکټ کس نه د بلیک کمیونټي باره کې اورېدل د هغې بیا یو خپله مزه صرف د پروګرام کې به یو وړه شان دمه ول کتونکو دمه اخلو بیا راځو موږ سره برطانیې د الیکشن حوالې سره نو صرف برطانیه کې چې کوم د موږ د 2010 نه پس خبره کوله موږ د دې وجې کوله چې یاره اوس چې د کمې پارټۍ مسلسل حکومت دی دې پارټۍ چې کله ډیوډ کیمرون په 2010 کې الیکشن وشو نو هغه د الیکشن وګټلو 2010 کې د سنټریسټ لیبرل پارټي چې کومه وه دی ته د دې ضرورت و د هغې نه بغیر حکومت نه جوړېدو دا وړه پارټي ده چې سنټریسټ لیبرل پارټۍ سره دی حکومت جوړ کو 2015 الیکشن راغو چې د 2015 الیکشن راغو د 2015 په الیکشن کې دی ته میجارټي ملو شو دی ته تقریبا 50 کاله پس وه په ډومبي ځل میجارټي ملو شوه چې دی ته میجارټي ملو شوه 2015 کې ډیوډ کیمرون حکومت را روان و دی پکې بریکزټ مخې ته راغو بریکزټ باندې د هغه خپله پارټي په دو تقسیم وه څوک د هغې حق کي څوک د هغې خلاف و دومره پریشر جنریټ شو چې په 2016 کې هغه د هغې نه استعفا ورکړه د هغه نه پس تریسا مۍ راغه چې تریسا مۍ باندې د اکانومي او د پارټۍ کې دننه دومره ډېر مخالفت و چې هغې استعفا ورکړه ډېره زر چې 2 کاله لږبږ تریسا مۍ تېر که الاړه بیا چې دی نو ورپسې لیسټروس راغه لیسټروس 15 ورځې تېرې کې هغه هم ډېر چې دی نو د هغې یو اکنامک پالیسي وه چې د هغې د وجې نه په برطانیه کې د لیسټروس د هغه پالیسۍ د وجې نه د برطانیې په مارکیټونو کې کیوس جوړ شوی و خلک په ځانونو یارېده چې یاره زموږ کاروبارونو پیسې هر څه خو ډوب دي په تاریخ کې د ټولو نه سیوا د پاونډ چې کوم ویلیو وه د دغه مقابله کې پرېوتې وه لیسټروس نه پس راغو بوریس جانسن د خپلو څه حرکتونو دپاره ډېر زیات مشهور و لکه د ډونالډ ټرمپ څه حرکتونه به یې کول چې هغه به ډېر ویرډ ورته ووایه دی نه ډېر بدل ورته ووایه کله چې د بوریس جانسن حکومت روان و څه موده نو بوریس جانسن هغه د کوویډ چې کومې ورځې وې د کوویډ ورځو کې د هغه داسې ګیدرینګ کې ولیدی شو چې په هغه ګیدرینګ کې چې دی نو بهر یې سوشل ډسټنس دغه کړی او دی پارټي کوي دی په یو پارټۍ کې ولیدی شو بیا خو برطانیه کې بیا هم د خلکو یو اپرور یو دغه راشي بیا باندې تنقید وشو دغه شان تنقید کې چې دی نو د بوریس جانسن لاړه چې بوریس جانسن لاړه
د هغې نه پس ریشي سونک چې دی نو دی راوستو. د ریشي سونک باره کې یو انټرسټینګ خبره دا ده چې دی خپله د یو ایمیګرنټ زوی و او د ده چې حکومت رایې که نه لکه څنګه مونږ پیل یو خبر وکړه چې باراک اوباما باره کې دا یو پرسپشن و چې دی به د مسلمانانو خیال ساتي که نه پرسپشن و. د ریشي سونک باره کې دا یو پرسپشن و چې دی به د هندو د انډیا هندو او بل خپله د ایمیګرنټ زوی و خو ده ډېر اپوزټ کار وکړو. ته څه وکړه چې دی وایي چې دا کم ایمیګرنټس راغلي دي دلته کې په یو کې چې ازایلم اخیستی دی نو دا خلک دی چې دی نو په لومبي فرصت کې شهریانو دا دی واپس کړلی شي. لکه دا یو ډېر عجیبه خبره وه. بل زه لکه د ده مووز ته زه کله نه کله حیران داسې شمه چې لکه انتخاب صاحب تاسو په دې باندې څه وایي لکه چې آل اف ا سډن د د الیکشن د کال ورکو بدنام حکومت ته الریډي دا غي. نو دا تاسو دې باره کې څه دغه دی لکه دا ایکسپرټس دا وی کنه چې کوم د برطانیې کوم لیکلو والے دي د برطانیې میډیا کې چې کوم دغه دي پوها چې دی رایټران دي نو دا وی چې را د مزید امبیرسمنٹ نه بچ کېدو دپاره لکه په تیر کله نه چې ریشي سونک راغلی دی د ریشي سونک دغه پارټی چې وه کنزرویټیو پارټی په دې کې به ده ته یو قسم له سیف هینډ وي دا ایکسپیرینسډ کس دی او د ده لاس وکې کیدی شي دا پارټي واپس سټیبلایز شي. ریشي سونک دې وخت کې کتونکو د خپل مخالفو کم چې د لیبر پارټی چې کوم دغه دی سر سټیر کارمر چې دی د هغه خلاف 100 پوینټه سره چې دی شاته روان دی لیک کوي. اوس د چې کوم د اوسني حالات روان دي په دې کې یا خو داسې چې څه معجزه وشي نو بیا له خبره ده. باقي چې څومره پروجیکشنز دي د الیکشن پروجیکشنز دي په هغې کې چې دی د لیبر پارټي چې ده هغه ډېر اکثریت سره روانه ده او ښکاري داسې چې کوم الیکشن اوپینین پولز دي سیف نو د هغې مطابق چې دی نو د لیبر پارټۍ حکومت راتلی شي د 2010 نه مخکې. تاسو چې وی ولې دا ولې بنیادي وجه دا ده چې دسمبر کې د دې را روان الیکشن چې کوم دی به راتلو اوس دسمبره پورې دوی سره مسله دا ده چې دوی دغه نشي کولی چې کومه اکانومي ده د دوی هغه په ښکته روانه خبرونه د اکانومي نه ښه نه راځي نو د فردر امبیرسمنټ نه بچ کېدو دپاره دوی دا خیال دی چې موږ به یو شارټ ټرم شانتې وړوکي الیکشن یو کمپین جوړ کړو د 13 ورځو او په هغې باندې تاسو خبره اډ کوله پی باندې به موږ یو مومنټم گین کړو او د هغه مومنټم نه پس به چې دی موږ الیکشن ته لاړ شو نو دا یو گیمبل دی. ټول خلک وایي چې گیمبل دی چې دوی دا شی نه شو کور کولی بل سکینډل هم راتلی شي نور هم د برطانیې اکانومي په شا باندې تلی شي. لکه د دې مثال ورکوي چې یاره د ده دا فیصله څه حده پورې صحیح په دې باندې وه چې په دې 13 ورځې کې داسې سب میجر د دغه خبر نه دی راغلی چې داسې سیټ بیک والا خبر یو دی خفه کړي نو دوی وایي چې دا څنګه مو دا 10 ورځې ووتې که دې طریقې سره جولای 2 پورې دا یو نیمه میاشت لګبګ ووته نو چانسز شته چې موږ څه نه څه چې د کم بیک وکړو خو ښکاري داسې چې په برطانیه کې چې دی نو حکومت را روان دی د لیبر پارټۍ. تاسو خبره کوله شئ لکه زه کو دې ته لږ کې په یو بل انګل وګورم په دې تھرډ ورلډ کنټریز کې بیا په لکه ډیولپ کنټریز کې فرق دا دی چې هلته کې پارټیانې ځي راځي او ووټ میلاوېدل او ګورمنټ راتله دا بیسډ آن پروګرس دی په ډیولپ کنټریز کې. زموږ د تھرډ ورلډ کنټریز پرابلم دا دی چې دلته کې په شخصیت باندې حکومتونه کېږي. لکه مونږ هر الیکشن کې دا یو بحث رواني که نه چې نه دته په اپوزیشن کې پلان کې ولاړ دی او خو داسې دی د هغه پرفارمنس باندې خبره نه ده هاو سټرانګ هی از فاینانشلی دغه میټر کوي بالکل. لکه او بل څنګه ما یو سټارټ کې خبره وکړه چې لکه هغې کې دننه خپله دا یو مورالټیز پکې دا شته چې کو مونږ یو شی نشو ډیلیور کولی نو ولې د خلکو ژوند د مونږ عذاب کړی شو. کو تھرډ ورلډ کنټریز کې مونږ وګورو نو هغې صرف په دې یو خبره نښتي چې نه بس مونږ به د خپل حکومت پوره کوو کو خلک سره هر څه کېږي لکه کو مهنګایي راشي لکه دا زه دې ته ګورم د اوس په امریکا کې هم د یو کې کې یا په اني ډیولپ کنټري کې چې کوم لیوینګ کاسټ دی هغه دلته کې اوبویسلی ډېر دی خو ورسره د هغې چې کوم پر کیپټا د خلکو ارننګ او ارننګ چې دی هغه هم امره دی. پاکستان کې په برعکس کو موږ ګورو دلته کې یا په اني تھرډ ورلډ کنټري کې لیوینګ کاسټ
چې څومره سیوا کېږي خو په ارننګز باندې څه فرق نه پرېوځي. او د هغې یو دا یو غټ ریزن وي چې زموږ څونه پالیسي میکرز دي، زموږ چې څونه دا سټراټیجیز جوړوي، دی په دې نه دي چې یاره زموږ دا څنګه دا چې کوم زموږ د پیسې قدر دی. ما عرض کته ګوره د افغانستان چې کوم پیسه ده دا زموږ نه سټرانګ ده. ټیک ده، د هغې خپل یو ریزن دی چې یاره هغه اوس آزاد شو یا د جنګ نه اکانومي لږه وړه ده، سپړه ده، ډېرې خلک ورته دغه دي. خو لکه سټل لکه آی وډ سے چې لکه مونږه چې څومره دلته کې لیوینګ کاسټ دی نو لکه د خلکو کو دلته کم خلک دي دي دم لکه د ډیولپ خلکو صرف یو آیرني تاسو ته وایم کتونکو آیرني ته بالکل یو داسې وګڼئ چې یو داسې کار وشي او انهوني غونتې ورته ووایئ. برطانیه چې ده دنیا د جمهوریت مور وایي ځان ته، چې کوم ملک ته ځان رسوي وي دلته جمهوریت راولو. برطانیې کتونکو چې کوم سو کالډ جمهوریت راوستل دي د دې دپاره دی د دنیا هر ملک ته رسېدلي دي. د دنیا په 80% ځمکه باندې برطانیې مختلف ادوار کې حکومتونه کړي دي. دا پاکستان، هندوستان د برطانیې نه ازادي اخیستې ده، د امریکې غوندې ملک د برطانیې نه ازادي اخیستې ده. او برطانیه ځان ته دنیا ټول نه غټ جمهوریت وایي، د دنیا ړومبی جمهوریت وایي. هسې خو دنیا ړومبی جمهوریت په ایتنز کې راغلی دی تقریبا 600 بیفور کرایسٹ د عیسی علیه السلام د دغه نه مخکې. خو برطانیه کې چې کوم جمهوریت دی کتونکو پریکټیکل جمهوریت چې کوم دی هغه دومره ستونزو سره مخ دی چې د جمهوریت مور ځان ته وایي. هغه د وخت کې جمهوري لحاظ سره د دومره ستونزو سره مخ ده چې پولریټي ده، انتهایی تقسیم دی، د پارټو منځ کې دومره اختلاف دی چې یو بل سره ناستې ته تیار نه دي. کم ملک کې چې یو وزیر اعظم الیکټ شي، منتخب شي، دا انتخاب وشي، هغه د 5 کالو د پاره اوس لکه د برطانیې چې کوم نظام دی هغه هم پارلیماني نظام دی د پاکستان په شانتي. دای چې کوم کس پاس شي ممبر اف پارلیمنت ایم پی وته وي هغه 950 کسان دي. 950 کسانو کې چې د چا کومه پارټي میجارټي راشي دا غي لیډر وزیر اعظم شي. 300 شدي 326 سال تک میجیک فګر دی چې 326 فګر د سره راشي څنګه چې په پاکستان کې 272 الیکټډ دي او سره ټوټل 342 دي او بیا ته هغه چې دی 172 فګر پسې ګرځي. نو کتونکو برطانیه چې دا تاسو د هغوی په جمهوریت نه تاسو د برطانیې نه ځان خبروئ تاسو ته پته ولګي چې د جمهوریت ارزه کې دعوه کولو والا ملک چې دی په خپله جمهوري توګه باندې څومره ستونزو سره مخ دی او څه حالات هلته روان دي. په برطانیه کې دا خبره اوس مونږ اوفیر هم ډسکس کوله. سیف ما تاسو ته وی چې په برطانیه کې په 2017 نه 9 کاله کې 4 وزیر اعظمان راغلي. په پاکستان کې 15 راغلي دي، مونږ ته نږدې دي. نو د برطانیې ډیموکراسي ولې ستونزو سره مخ ده؟ د وخت کې څه حالات دي؟ دا الیکشن کم چې په دسمبر کې سکیجول دی دا په جولای کې ولې کیږي؟ په 4 جولای باندې ولې موجوده چې کوم وزیر اعظم دی ریشي سونک دا الیکشن اعلان وکړو؟ نو ما چې په دې باندې خبرې اترې وکړو تاسو سیټ کول وستو لیکن ما دا وی چې لکه زه د دواړو دا وګورم څنګه تاسو وی کنه په پاکستان کې 4 شو ولته کې دلته 15 شو ولته کې 4 شو کنه فرق ته بده کې دنه چې کوم میجر یو ډیفرنس ته هغه دا دی چې اغي یو په خپل وډرا کې خپل چې کوم پوزیشن دی او هغه وی چې کوم مونږه کلیمز کړو بل فرض دینه پہله چې سم لاړ لکه نیم د پرایم منسٹر چې کوم وتل اغي به وی چې را بل فرض د پټرول پرایسز باندې کنټرول نه کړی شو مونږ په خپل د چې کوم ویلفیر د دې سه دغه مونږ غو نه کړی شو نه ځکه مونږ وډرا کو او د یو ریزن دی چې پارټي بدناميږي کنه چې دی کم کلیمز کړي هغه نه کی. پاکستان کې برعکس چې کوم هغه مونږ ګورو چې پرایم منسٹر پسې پرایم منسٹر چینج کیږي نو هغه خدل د کې هغه پولیټیکل انسرټینټی چې حکومتونه جوړیږي او دغه سره خو پېنی لکه اوسه پورې لکه زه وایم چې داسې حکومت را نغې چې هغه پوره ووټونه اخیستي سیټونه ټول پوره کړي او یو سترونګ پارټي په شان ته دلته په ملک حکومت. سیف مونږ د برطانیې حواله سره خبرې کولې زه غواړم چې په دې باندې لکونته نورم چې دینو پرسپیکټیو واخلو د چا د زرا هټ کې پروګرام چې کوم د ډاون نیوز پروګرام کیږي دا غیر سینیئر اینکر او د پاکستان ډیر ویل نون صحافي زرار کوډو صاحب چې دی هغه موږ سره پلاین دی. زه غواړم چې په دې باندې هغه سره خبرې اترې وکړو. سر السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا خیبر نیوز
ٹی وی پہ ہماری آڈینس کو. سر یہ جو برطانیہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ برطانیہ میں ابھی سنیپ الیکشنز ہوئے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہماری آڈینس کو بتا دیں, اور ساتھ میں آپ یہ بھی شیئر کریں کہ یہ جو الیکشن انہوں نے ایک دم سے اناؤنس کیا ہوا ہے, تو رشی سونک تو آبویسلی وہ ان کو جو ریٹنگز ہیں اس میں وہ بڑی نیچے جا رہے ہیں, تو سر وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس کے آگے آپ کو کیا اثرات نظر آ رہے ہیں؟ جی ایک بہت اچھا سوال ہے اور یہ کافی ایک حیران کن فیصلہ ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ انگلینڈ کے بھی تجزیہ کاروں کو نہیں سمجھ آ رہا کہ رشی سنک نے اپنے اور اپنے پارٹی کے سیاسی مستقبل کے ساتھ اتنا بڑا جوا کیسے کھیلا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنزرویٹو پارٹی جو ایک دہائی سے زائد اکثریت اقتدار میں ہے انگلینڈ میں, وہ بار بار ان کے وزیر اعظم اپنی پیر پر ہی کلہاڑی مارتے ہیں. ڈیوڈ کیمرن نے جذباتی ہو کر بریگزٹ پر ایک بہت بڑا جوا کھیلا جو وہ ہار گئے. پھر اس کے بعد بورس جانسن آتے ہیں جو ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کے انسان ہیں. آپ ان کی حرکتیں ہی دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پھر لیز ٹروس آتی ہیں, اور پھر ٹیریسا مے آتی ہیں, اور پھر لیز ٹروس آتی ہیں, اور ابھی ہمارے سناک بھائی آ جاتے ہیں. کسی سے کچھ ہو نہیں پایا. اور اس کے ساتھ ساتھ کنزرویٹو پارٹی کے بھی جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے. اس وقت تو لگ رہا ہے کہ کیئر سٹارمر ہی جیتیں گے لیبر پارٹی کے, لیکن اس میں بھی وہ کوئی زیادہ اس کینڈیڈیٹ میں بھی کوئی بہت زیادہ دم نہیں ہے. بظاہر لگ رہا ہے کہ انگلینڈ کے جو ووٹرز ہیں اور جو شہری ہیں وہ کافی تنگ آ گئے ہیں موجودہ صورتحال کے ساتھ, اور وہ ایک کسی نہ کسی قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس چوائس نہیں ہے. بالکل جس طرح امریکہ کے ووٹر بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یا تو ہم بائیڈن کو ووٹ دے سکتے ہیں یا تو ہم ٹرمپ کو دے سکتے ہیں. اور جیسے اکثر پاکستان میں کہا جاتا ہے نا کبھی کبھی, نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ آر ون اینڈ دا سیم تھنگ, مطلب کوئی زیادہ فرق نہیں ہے دونوں پارٹیوں میں اور دونوں امیدواروں میں. انگلینڈ میں بھی ایسے لگ رہا ہے. ایک ممکنہ وجہ جو یہ ہے, اور کچھ لوگ اس پر بھی بات کر رہے ہیں, کہ جب سے اسرائیل کی بربریت شروع ہوئی ہے فلسطین میں 7 اکتوبر کے واقعات کے بعد کی بات کر رہا ہوں, تو ایک تھرڈ فورس جو ابھی ایک آرگنائز پولیٹیکل فورس نہیں ہے لیکن کافی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی کھڑے ہوئے ہیں, جن کا موقف ہے کہ ہم ان دونوں پارٹیوں کو مسترد کرتے ہیں, اور ووٹرز کچھ حد تک ان کی طرف بھی ان سے بھی متاثر ہو رہے ہیں اور ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایک ممکنہ وجہ اس الیکشن کو اس وقت کال کرنے کی ہے یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو تھرڈ فورس ہے یہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل فورس نہ بن جائے, جس سے یو کے کی جو اسٹیبلشمنٹ پارٹیز ہیں, کیونکہ ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, وہ کہیں کمزور نہ ہو جائیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ لیبر پارٹی ہو یا کنزرویٹو پارٹی ہو, اوور آل ان کی اب پالیسیز میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا. صحیح ہے, ہو سکتا ہے کچھ اندرونی پالیسیز میں فرق پڑا ہو, لیکن جہاں تک مطلب جو بڑی جو بین الاقوامی ایشوز ہیں, فلسطین کا ایشو ہو گیا, روس اور یوکرین کا ایشو ہو گیا, چین اور تائیوان کا ایشو ہو گیا, وہ ان پوائنٹس پر امریکہ کے ساتھ ہی چلتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ برٹن کی جو پولیٹیکل اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تیسری قوت ابھرے انگلینڈ میں جو ان پیراڈائمز کو پھر چیلنج کر سکے. جی عمددي زنه کتونکو د برطانیې په د الیکشن باندې خبره کو مونږ سره کتونکو یو بیا حاضر یو مونږ تاسو ته وی چې مونږ خبره کوله د تایوان او د چائنا یعنی د چین حوالے سره. سر یہ چائنا اور تائیوان کے حوالے سے جو ابھی خبر آئی ہے کہ تائیوان کا جو اسٹریٹ ہے اس میں چائنا نے کوئی بڑا ہیوی ملٹری شو آف کیا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی ان کی ملٹری ایکسرسائز ہوئی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ 19 سے زیادہ جو میجر ایئر کرافٹس ہیں ان کی شو آف ہوئی ہے. سر یہ لارجر اگر آپ دیکھیں لارجر پرسپیکٹو میں اس کا پرپس کیا ہو سکتا ہے؟ چائنا کوئی سگنیفائی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ پریکٹیکلی کچھ ان کا تائیوان میں ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں تو اس سے پہلے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ سر کیا ہو سکتی ہے ان کی یہاں پہ بیسک مقصد کیا ہو سکتا ہے, پرپس کیا ہو سکتی ہے؟ جب یہ ایک دہائیوں پرانا مسئلہ ہے. جیسے آپ کو پتا ہے تائیوان اس وقت بنا جب
माओ सी सुंग की फौजों ने चीन की खाना जंगी में, चाइनीज सिविल वॉर में जनरल चियांग काई शेक की फौजों को शिकस्त दी और जनरल चियांग काई शेक एक जजीरे तक भाग गए जिसका नाम था फॉर्मोसा। बाद में फिर ये ताइवान बन गया और हालांकि चीन इसको एक बागी सूबा समझता है, एक लिहाज से ताइवान एक खुद मुख्तार मुल्क भी है। अब जो हालिया मसला है वो ये है कि ताइवान में अभी इंतखाबात हुए हैं और उसमें लाई चिंगटे सदर बने। अच्छा, लाई चिंगटे बहुत ही एंटी चाइना है, एंटी बीजिंग है और वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ बहुत ही करीब ताल्लुकात हों ताइवान के, जो पहले से भी हैं। आपको पता है कि अमेरिका ने हाल में ही अपने बड़े हाई ऑफिशियल्स को भेजा है ताइवान, नैंसी पेलोसी को, मुख्तलिफ लोगों को, और काफ़ी अमेरिका की तरफ से बयानात आ रहे हैं और ऐसे इक़दामात लिए जा रहे हैं जिनका ज़ाहिर मकसद है कि चीन को प्रोवोक किया जाए। अब चीन भी देख रहा है, चीन भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जो नया ताइवानी सदर है वो एक तरह से खुल के कह रहा है कि मैं चीन से अलग होना चाह रहा हूँ, अलहदा होना चाह रहा हूँ, और ये सदर शी जिनपिंग और बल्कि पूरी चीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बैनुल अक़वामी सतह पर अगर आप एक दफ़ा झलकी डालें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आती हैं। आप देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग चलती जा रही है। मगरबी ममालिक पहले तो कहते थे कि नहीं जी रूस को हम शिकस्त दे देंगे, लेकिन हालांकि रूस को कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई, उनको शिकस्त का भी सामना करना नहीं पड़ा, तो ये जंग चलती रहेगी। फिर हम देख रहे हैं कि अक्टूबर से हालांकि इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ यूएस एड मिलती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट मिलती है, वो अभी तक हमास जैसी एक गुरिल्ला आर्मी को नहीं तबाह कर सके। तो दुनिया ये भी देख रही है, चीन ये भी देख रहा है। चीन ये भी देख रहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स किए इजराइल पर, और इजराइल उन मिसाइल्स को ना रोक पाया, ना अमेरिका उन मिसाइल्स को रोक पाया। अब जाहिर है कि चीन के पास जो टेक्नोलॉजी है और जो असलहा है और जो फ़ौज है वो ईरान की टेक्नोलॉजी, असलहा और फ़ौज से कई गुना बड़ी है और कई गुना बेहतर है। तो चीन ने भी फैसला किया है, मेरा ख्याल है कि अब वो मज़ीद प्रोवोकेशंस नहीं लेंगे। चीन को ख़तरा ये है कि बिल्कुल जिस तरह यूक्रेन को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया गया रूस के ख़िलाफ़, कहीं ताइवान को मुस्तक़बिल में बिल्कुल इसी तरह ना इस्तेमाल किया जाए चीन के ख़िलाफ़। फिर जाहिर है कि चीन की एक वाज़ेह पॉलिसी रही है कि जितने भी इलाके थे जहाँ पर चीन की हुक्मरानी थी वो एक बार फिर चीन में शामिल हो जाए। हांगकांग को वापस जज़्ब कर लिया। अब अगला जो टारगेट है वो है ताइवान। इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि 1965 में माओ सी तुंग की मुलाकात हुई कुछ अरब रहनुमाओं से, उन दिनों के जो अरब रहनुमा थे, और उनको कहा, बल्कि फ़लस्तीनी रहनुमाओं को कहा कि जिस तरह आपके लिए इस खित्ते में इज़राइल बनाकर छोड़ दिया है ताकि मगरबी ममालिक का एक मुस्तकिल अड्डा यहाँ पर कायम रहे, मुस्तकिल बेस यहाँ पर कायम रहे, बिल्कुल उसी तरह हमारे लिए इन लोगों ने ताइवान को बनाकर खड़ा कर दिया गया है। बच्चे इसमें काफ़ी सच है। और अगर आप हाल में देखें तो आप देखेंगे कि ताइवान की इज़राइल के साथ बड़ी करीबी ताल्लुकात हैं, क्योंकि जाहिर है कि वो दोनों अमेरिका और मगरबी ममालिक के महरून मिन्नत हैं। उनके एक तरह से मिलिट्री और इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक आउटपोस्ट्स हैं, और ये उस वक्त पर है जब दुनिया के बेशतर ममालिक इज़राइल से खफा हुए हैं या उन्होंने इज़राइल के साथ ताल्लुकात तोड़ दिए हैं। तो जब आप इस तरह की बिग पिक्चर को देखेंगे तो आप देखते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अमेरिका का तो मुझे लग रहा है कि बहुत क्लियर एजेंडा है कि चीन को काबू किया जाए, चीन को दबाया जाए, या शायद खुदा न खास्ता चीन के साथ एक जंग लड़ी जाए। वो सैंक्शंस भी लगा रहे हैं, ताइवान को सपोर्ट भी कर रहे हैं, ताइवान को मिलिट्री भी भेज रहे हैं, लेकिन चीन ने इन मशकों से ये एक क्लियर मैसेज भेज दिया है कि वो इन हरकतों से इंटिमिडेट नहीं होंगे। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। डेफिनेटली सर, अगर आपके पास टाइम होगा तो गाहे बगाहे हम आपसे आपको ओपिनियन लेते रहेंगे और अपने खैबर न्यूज़ के ऑडियंस को भी कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ से जो आप जो एजुकेट करते हैं, जिस तरीके से आप बताते हैं, आपकी जो आप अपनी एक स्टाइल है, आपका एक सेंस ऑफ ह्यूमर में भी उसमें भी आ जाता है। तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे सर, अगर आपको टाइम मिलता है तो आपसे टाइम लेते रहें। थैंक यू सो मच। सैफ,
تایوان چې دی دا یو جزیره ده ټیک شو چاینا سره خوا کې ده د چاینا دا ګاونډي ورته یو قسم له ووایه خو تایوان داسې جزیره ده چې د دې نه ګیر چاپېره چې دی نو دا سمندر دی تایوان یو وړوکی ملک دی چین د پخوا نه د ډېر دور نه حالانکې په اوفیشل توګه یا سرکاري توګه باندې چرتم چین په تایوان باندې حکومت نه دی کړی خو چین دا خپله عیسه ګڼي چین وایي چې دا د تایوان چې دی دا د چین عیسه ده اوس د دې د چین او د تایوان منځ کې چې کوم دی نو یو سټریټ دی دا سټریټ دغه ته ویل کېږي د سمندر منځ کې چې کومه ده لږه تنګه یو قسم له لار وي پښتو کې ماته د پاره ایگزیکټ نوم نه راځي خو شور چې کتونکي به چې دی دا پیژني اوس دا سمندري چې کوم بارډر ورته تاسو ووایئ د چاینا او د دغه منځ کې چې کوم دی د تایوان منځ کې په دې کې د چاینا 19 تقریبا وارشپې دي داسې مختلف نور ایئرکرافټس ملیټري دی پورا ملیټري عملیات کړي دي په هغه د تایوان په دغه سټریټ کې اوس دلته کې خبره بنیادی دا ده چې د نن نه یو څو ورځې مخکې د تایوان چې کوم نوی صدر منتخب شوی دی د هغه سویرنګ ان د حلف بردارۍ تقریب وشو د هغه د حلف بردارۍ تقریب نه پس د چین دا عملیات دا ملیټري عملیات د تایوان په بارډر باندې دا یو پیغامو تایوان ته د لیږلو دا پیغام تایوان ته ورسېدو تایوان ته دا پیغام ورسېدو چې چاینا چې دی چین چې دی د دغه په پرسوټ کې د تایوان په پرسوټ کې اوس هم همغه شان ریلنټلس دی د هغې همغه پالیسي ده انتخاب صاحب خبره داسې ده چې چاینا باندې الیګیشنز دا هم دي چې د خپل لکه په د انټرنیشنل واټرز چې کوم دي که نه د هغې خپل یو هغه ودی یې که نه چې لکه زموږ انټرنیشنل واټرز لکه د لرې نه سټارټ کړي انټرنیشنل واټرز بیسیکلي هغه ځای دی چې کوم د دوو ملکونو ترمنځ ځای په پای کنټرول داسې ایز سچ د چایي نه نو هغې دی خپل هغه ځای لږ ایکسټینډ کوي او هغې دپاره دی څنګه ایکسټینډ کوي چې دی مین میډ آیلینډز جوړوي صحیح او دا مین میډ آیلینډز چې کوم دی دا د چاینا ټریټري نور هم ایکسپینډ کوي او د هغې یو دا دغه دی په هغې سره سره چې کوم دی لکه دا مونږ دا ډایرکټلی دا خبره خو نشو کولی خو تایوان هم چونکې یو آیلینډ دی نیر ټو چاینا او دی خپل یو ایکسپینشن هم روان کړی دی نو دی کې دننه یو دا پرسپیکټیو یو پاسبلیټي ده چې کم د چاینا دی هغه ځکه هم د تایوان سره یو خپل یو لکه سره د نورو مسلو دا هم د یو دغه چې د دې سره انټرنیشنل واټرز نور هم مخې ته ځي نو په دې لکه د چاینا او په د تایوان کیس کې لکه څنګه تاسو یو خبره وکړه چې دی په بیک باندې لکه تایوان چې دی نو بیک بای امریکا دی او موږ دا مو چې په هر ځای کې چې دی نو امریکا جنگ دی نو دی ځان وررسي یا جنگ له دی ځان وررسي نو چې خپل بینیفټ ته پکې ګوري که نه نو هغه دی وخت کې مونږ ګورو نو په دې د چې کوم انټرنیشنل پالیټکس دی نو په هغې کې دننه هم دا فیټل دی کو تاسو دې باندې لږ روشني واچوئ سیف داسې کېږي که نه چې اوس موجوده حالات داسې دي چې کوم دغه صدر پاس شوی دی د تایوان کتونکو د نوم کې چې دی نو کیدای شي تاسو د دې مختلف نور هم پرونونسیشنز اورئ چاینیز نومونه هم لږ ګراني خو د چین چې کوم دا صدر نوی راغلی د لی ژینګ ټي نوم دی د تایوان د تایوان دا چې دی مخکې د دې نه دا نایب صدر و په دوه ټرمز کې اوس دا صدر راغلی دی د 4 کالو سړی دی ډېر ایجوکیټډ کس حسابېږي ریفارمسټ حسابېږي او ډېر ښه ریپوټیشن لري په تایوان کې هغه چې راغو او د ډیموکریټک پروګریسیو پارټۍ سره تعلق ساتي ډي ډي پي سره هغه چې کله پاور کې راله نو د هغه لومبي تقریر کې هغه چاینا ته پیغام ورکو هغه وویل چې یاره تایوان یو انډیپینډنټ ملک دی او تایوان به خپل هغه پالیسیز جاري ساتي تاسو چې کومه د امریکې خبره وکړه دی کې یو خبره ایډ کما چې د امریکې او د تایوان چې دی نو انفارمل الاینس دی یو انفارمل شان دی او د دې الاینس د لاندې امریکا د دې خبرې پابند ده که په تایوان باندې اٹیک کیږي د بهر دنیا نه ایکسټرنل اٹیک نو امریکا با تایوان سره ودرېږي دا د امریکې پالیسی دا یو قسم له پالیسی سټیټمنټ دی د تایوان حوالې سره نو د تایوان صدر د دې چې کوم د ملیټري شو اف ورته ووایه دی کړی دی دا کوم چې د عملیات شوي دي
بخنه غواړم نو هغوی د دې دغه کړی دی ډېر زیات مذمت کړی دی هغه ویلي چې تایوان چې دی دا انډیپینډنټ سټیټ دی او دا زمونږ په دې باندې چې کوم پیلی ده پیلی پیپلز لیبریشن آرمی کوم چې د چین فوج دی کتونکو هغې ته پیپلز لیبریشن آرمی ویلي کېږي پیلی خپل بیان جاری کړی دی او پیلی ویلي دی پیپلز لیبریشن آرمی چې دا کم مونږه دغه کړي دي دا عملیات کړي دي نو دا مونږه د خپل شو اف پاور او د پاور سیز کولو د پاره کړي دي چې مطلب دا دی مونږه یو ځای کې خپل دغه کوو اټیک کوو یو ځای کې مونږه چې دی عملیات کوو د هغې دپاره زمونږ وار رډینس څومره دی څومره مونږ تیار یو خو لکه یو ډایرکټ پیغام یوازې تایوان ته نه دی خبره دا ده چې دا دومره په ډاګه چاینا کړي دي د دې مطلب سو د دې مطلب دا و چې دی په ډاګه امریکې ته هم ویلي دي چې په دې خطه کې ستاسو انفلوئنس کمزورې شوی دی ستاسو انفلوئنس کمزورې شو تاسو چې کوم د روس او د یوکرین په جنګ کې انوال یې تاسو هلته کې دومره خاطرخواه ریزلټس راونه ویستل تاسو په دغه جنګ کې د یوکرین په تله کې چې دی نو خپل وزن اچولی دی خو د هغې باوجود د یوکرین تله سپکه ده نو د دې وجې نه چاینا چې په دنیا کې داسې لکه څنګه چې موږ د اکثر خبره کوو که نه چې چاینا سوپر پاور ټو بي دی کیدونکی دی دا مونږ د ډېر تقریبا 25 کالو نه خبرونو کې ګورو چې چاینا سوپر پاور ټو بي دی په اکنومیک لحاظ سره دې کې به زه انتخاب سره بله خبره کوم چې لکه اوس څنګه مونږ ووایو که نه چې تایوان بیک بای امریکا د چاینا چې کوم دی نو یو شخړه تایوان سره ده دغه رنګه که مونږ وګورو نو په د جاپان کې لکه د نورت کوریا او د جاپان هم یو بل سره یو دغه شته هلته کې جاپان بیک بای ځکه چې هغه چې کوم ورلډ وار نه پس چې کوم دغه یو ټریټي ساین شوی دی چې دی به امیونیشن نه جوړي امریکا به ډیفینډ کوي خو نورت کوریا سپورټ کوي چاینا ټیک ده دغه رنګه اوس د ریسنټ چې کوم ډیولپمنټس دي د رشیا یوکرین ده نو لکه فارمل څه الاینس نشته د چاینا او د رشیا خو اکثنګ مونږ یو خبره کړې مو چې ټریډ په تھرو باندې بلینز اف ډالر چې د رشیا ته ورسېدل اوبویسلی یا به په جنګ کې استعمالیږي نو که مونږ وګورو نو یو انډایرکټ وار الریډي روان هم دی لکه دی بخپله فریق ډایرکټ نه دی مخې ته پکې ملکونه دي خو لکه یو جنګ روان هم دی دغه رنګه چې دی نو بیا د ساوت کوریا کې اسکو مونږ وګورو په ساوت کوریا او نارت کوریا کې هم دغه یو دغه روان دی او پای کې هم چې دی نو ساوت کوریا چې دی نو د هغې ته د امریکې کافي دغه میلاو دی بیا دغه رنګ د نارت کوریا نه چې څومره خلک لکه په تښتېدو کې کامیاب شي نو هغه هم لومبې امریکې ځان ته راولي او دا ټول ته کلیر ده چې د نارت کوریا او د چاینا چې کوم دی د دې ترمنځ ښه فرینډلي ریلیشنز دي او ښه دغه روان دی نو که موږ د اوورال سیناریو ته وګورو نو دا ملکونه چې کوم دي دا خو جسټ هغه ما ته لکه دا زما یو دغه دی چې دا خو مهرې دي لکه په دې باندې خو هغه ډسکشن روان دي خو هغه سینډوچ په وجه زه ووایم خو لکه دا ټول شخړې چې سره روانې په بیک لکه یو سایډ ته چاینا دی بل سایډ ته امریکا ده او هر طریقې سره کو لکه دی ډایرکټ فوج نه لیږي نو په اکانومي باندې لکه په پیسو په دغه باندې ټریډ وکړي ورسره نور څه دغه ولا ورکړي لکه موږ په ساوت کوریا کې هم دا شی کتلی دی چې هغې له دې صرف د دې ملټري شو اف مطلب سو که نه موږ صرف خپلو کتونکو ته دا ویل غواړو چې کم دا د تایوان په بارډر باندې د تایوان واټرز کې څنګه چې تاسو خبره وکړه د دې ملټري عملیاتو د دې شو اف مطلب سو د دې شو اف مطلب یو قسم له موږ داسې ویلي شو چې this is a sign for things to come یو ساين ورکول غوسته چاینا چې لکه منګه په دې خطه کې په دې ایریا کې خپل انفلوئنس نه علاوه د امریکای انفلوئنس نه منو د دې ستاسو ته یو ریزن هم خیمه تاسو که سریلانکا وګورئ چاینا چې دی نو دومره قرضاجات ایته ورکړي دومره ډیپ ټریپ وته وایي کنه په دې باندې باقاعده ارټیکل شته په دې باندې دومره ریسرچ ته په دې ډیپ ټریپ باندې او مخبل دې باندې کارم لګ ډیر کړی دی نو دا د بار پاکستان باره کې مرادي چې لکه چې کوم ملکونو نه یا د کوم ادارو نه مونږ لون زخلو نو هغه مونږ سره د ډیپ ټریپ ولا کار ډیپ یو سایکل لپاره کتابي ګونو ګوره افغانستان سره د چین بهتر تعلقات دي سریلانکا سره بهتر تعلق دي
په نیپال کې چې کوم اوسنی نوی گورنمنٹ جوړ شوی دی نو هغه پرو چاینا دی. په پاکستان چې دی چاینا سره بهترین تعلقات دي. داسې په دې خطه کې زیاتره ممالک کې د خپل انفلوئنس چې کوم دی خپل اثر و رسوخ اسټابلیش کو. بالکل دی دا خپل اثر رسوخ چې دی د سکیورټي کونسل ته ورسېدو. په سکیورټي کونسل کې دی سیزونه ویټو کولی شي. دی سره په سکیورټي کونسل کې هم هلته کې چې دی رشیا موجود ده نو دی هغه چې دی نو بنیادی چې کم دی ته هغه چې کم سپورټ پکار دی ملاویږي. نو دا ټایمز په دې خطه کې انټرسټینګ دی. په دې باندې نظر ساتل پکار دی ځکه چې په کوم ایشو کې چاینا او امریکا یو بل ته مخامخ راځي نو هلته کې د هغې چې کوم کنسیکوینسز به ورته مونږ ووایو هغه د دنیا لپاره خطرناکي. ځکه چې د دنیا کې دې وخت کې که تاسو ووایه چې یو سوپر پاور دی نو می بي مونږ په ملیټري توګه باندې ووایو چې امریکا ده. خو که ته وایې چې 2 سوپر پاورز دي نو بیا امریکا ده او چین دی. چین اکانومي د امریکې نه چې دی نو په ډېرو سیزونو کې وسیع ده، براډر ده، غټه ده. د هغې ایون امریکې سره چاینا نه قرض هم اخیستی دی. نو کتونکو خبرې اترې به مونږ کوو په دې ډیولپینګ سیزونو باندې د سټوریز باندې. امید لرم چې د پروګرام کې مونږ تاسو سره ډسکشن وکړو، خبرې اترې شوې، تاسو چې دی نو څه ناڅه تاسو ته معلومات درغلي وي، څه ناڅه مونږ ستاسو یو طرف ته توجه بوتلي وي. کتونکو کو په دې خبرو اترو کې په دې ډسکشن کې رانه څه داسې خبره شوې وي چې ستاسو په زړه ازار شوي وي، د لپاره بخښنه غواړو. د بل پروګرام پورې مالا زما ورور سیف الله اجازت راکړئ چې چېرته اوسئ، ښاد آباد اوسئ، د ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.